نو دروجه متعلق څه ضروری خبره ستاسو په مخ کې عرض کول دي. عزیزانو 15 ارکان دي د اسلام چې هغه 15 ارکانو باندې د ټول اسلام دارو مدار دی. په هغه 15 ارکانو کې یو رکن چې دی هغه روزه هم ده. او دا یاد لرئ چې هر یو شی دا فرض کیږي په حکم د پروردگار عالم باندې چې د کوم شي متعلق حکم د الله تعالی هغه شی فرض. دروجه متعلقم قرآن کریم کې د الله حکم دی. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. چا باندې چې دروجه میاشت راشي او د اهل دروجی وی نو د روزه ونیسي. الله دې مونږ او تاسو ټول ته د صحیح روزه نیولو توفیق نصیب وفرمایي. قرآن کریم کې الله عز اسمه ارشاد فرمایي چې یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والاو، کتب علیکم الصیام، فرض کړل شوی د پتا سو باندې روزه، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې فرض شوی او په هغه کسانو باندې چې کم تاسو نه مخکې تیر شي. کم قومونه چې تاسو نه مخکې تیر شوی دي نو روزه په هغه هم فرض و. یوازې پتا سو نه د فرض. علما لیکي چې د روزه کې راز څه دی؟ آخر خدای پاک تا سپلاس راضی چې د سحر نواله تر ماخامه پورې خلق د لوګي او د تند نه مړکی. ما په خبره پوهیږئ؟ ځکه چې الله ته پته ده چې کوم خلق روزه نیسي او کوم نه نیسي. نو چې د ته پته ده چې دا خلق یې نیسي، کمری هم نیسي، نو بیا ولی دا امتحان په باندې کوي؟ نو عزیزانو د امتحان دو وجې. یو وجه د امتحان دای چې ممتحن ته د مخکینی سړی پته نه نو امتحان پیو کی. پته ورته نه چې ده په دې تعلیم کې قابل دی او کنه ده، نو امتحان ورته کی دی پرچا لاس کې ورکی چې بای دادا مضمون لیکا. نو دا الله متعلق دا ویل چې د پته نشته، نو دا خو ناممکنه ده. ځکه چې الله د هر چا پسینه عالم دی او هغه ته پته ده او د هر چا قابلیت هم ورته معلوم دی.
دغه سوال په هغه ځای هم واردېږي چې ابراهیم علیه السلام ته نمرود اور جوړ کو او دومره لوی اور و چې په شپږو میاشتو کې خو ایله تازه شوی و. اوس دې امتحان ته ګوره چې څه وخت کې نمرود دی اور ته ورچي چې منې کېږي د خپلو خبرو نه او که دې اور ته دی اچو. ابراهیم علیہ السلام ورته فرمایل چې منې کېږم خو نه ورچو چې اور ته ورواچولو نو دا وخت کې جبرائیل علیہ السلام ورته راغی او ورته وی چې وایا سه امداد درکم په ډېر لوی اور کې راوغورځېدی. نو ابراهیم علیہ السلام ورته فرمایل چې نمرود څوک دی چې ما په اور کې واچي چا چا چوله مغه پويګو امداد پويګ. نو یو بل د خوند خبره در تارس کم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معراج تتلونو د معراج پشپا باندې سدرۃ المنتہا کی جبرائیل ورته وی چې دې ځنه زمخ کې نشم تله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې او جبرائیل یو بدل درنا عالم زمانی کې ابراهیم علیہ السلام چې پور کې نمرود اچولیو نو تا ورته ویلیو چې امداد درکم اے ابراهیم دې وخت کې زما غزه تر صحیح کیږي چې ستانه کیږي. نو زمانی قدر ته وی چې نا چاته چې ستاره صحیح کیږي اما ګوري لګیا. نو نن وای جبرئیل غزه ته زروانم چې کم زه ته تن شرسه ده نو که څه خدمت تی راته وای چې مخ کې درته پیش کړم. نو ابراهیم علیہ السلام ورته فرمایل چې نمرود څوک دی چې ما په اور کې واچي. ودا سي به اختیار دي را ټوپ ولیکو. نو ابراهیم علیہ السلام ورته وای چې خبره دادا چې دا د نمرود وس کار نه د نمرود کار دی چې دا سما سره کیږي لګیا دی دا کولو والا بل دی ازما محبوب او معشوق دی اپ دې خوشحالي کی چې زور کې وګرځي. نو چې زما معشوقه په خوشحالي کی نو دا به اختیار مې ورټوب زکه کو. ډاکٹر اقبال وی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی. دا عقل تقاضا خداوا چې دی اور ته ور ټوب کم او کنه سوچ میں کول او دا عشق تقاضا دا نه چې سوچونه بنه کې بس وردانګي با. نو عزیزانو روجه چې دا الله تسپلاس ورزي نو مارز داو کو چې د محبوب امتحان په سړی چې د داغه دو صورت ای. یو صورت دای چې دته معلوم نه چې د په امتحان کې پاس شي او کپاس بنشي نو د خدای متعلق خدا خبره ناممکنه ده. یو صورت دای چې پاغه امتحان دې د پاره کوي چې نوري دنیا ته سبق شي چې تاسو هم بنی آدم یې
او دعوه کوي د دې خبرې چې موږ د خدای عاشقان یو. نو تاسو انسانان یې او ابراهیم علیه السلام هم انسان. اغم دعوه د عشق کوله به اختیار اور ته ټوپ کړو. اغم دعوه د عشق کوله د زوی په مړای چاړه کې خوا چې زما خدای ویلي چې زوی حلال کنو بسم الله الله اکبر. نو د عشق کی دنیا ته خودو چې سبا ته داونه وی چې یا الله ما تا د پاره دا کړی او ما دا کړی او ما دا کړی. نو زه به درته سیمپل پیش کم چې ما د پاره کولو والا چې هغه داو لکه ابراهیم علیه السلام. ما په کال کې یو ځل پتا روجه راوستې وه نوم ټوپونه دیوال غرق شو. نن خو ډېره ګرمي ده نن اوږې ډېرې ما نن تږې ډېرې ما. په دې روجه کې یو دا خبرې ګوره مه کوئ. نن مې پېشمنې نه دی کړی او نن مې چې چای نه دي څکلي اوده پاتې شوم او بانګې را باندې وویو. ټوله ورځ که تاسو خیال وکړئ مونږ دا خبرې کوو. دا به نه په خدای قسم چې دا روجه چې فرض شوه نو په هغه وخت کې غوښې چرته وي. دا سبزیانې چې دا تاسو نن خورئ دا چرته وي. یو کدو به هغه به هم ډېر په مشکله پیدا کېده او چې پیدا بشو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کدو لګیا دی پرې کوي نری نری پرې کوي. جی دومره نری ولې پرې کوي؟ و دومره نری ځکه پرې کوم چې یوازې زه نه یم چې لږه خوروا پکې وکړو چې د ګاونډیانو تم لږه لږه ورکړو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترکاری به چې وه نو هغه به چې پاو شی نو پکې دړای اوبه به وي. تالی چې و د هغه د لرګي جوړو نو هغه یو تالی دومره لویو چې څلورو کسو به اوچتولو. څلور کسې چې اوچتې اندازه وکړي د دې نیم جماعت عمره تالی به وي نو هله به څلور کسه اوچتې. نو دا دومره لوی تالی دې د پاره جوړ کړی و چې مونږ چې روټۍ خورو هسې نه چې چېرته غلام یا مریی یا مزدور دا رانه بار پاتې نشي چې هم په دې تالي کې روټۍ وکړي. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې یوازې به روټۍ نه خوړه. څومره ملګري غلامان خادمان مریونه دا ټول به ځان سره په یو تالي کې. د دواړو کونو بادشاہ دی او پروټای ور سره مریونه او خادمان ناس. نن چې د دوانو افسرین هغه نوکر ځان سره کې نه یا ډرایور ځان سره پروټای کې نه یا خدمتگار ځان تو بس استغفار او بیا لا چې خان نوابی په دې پاکستان کې وګورئ دا پاکستان به خدای غرقای نه. په دې هفته کې وګوره په ټول پاکستان غلې وورېږي. شلګونه کسان پکې مړ شو. یو علاقه داسې نه ده چې غلې په نه دا ورېدل. نو پرون می چاته وی غلې لا څکه اوس د آسمانی د بل قهر انتظار کوي چې کم قهر به در باندې وری. کم افت به در باندې وری. په خوا خو بداو چې خزه به غډېدا او سړو به تماشا کوله
او سړی ګډیږي او ښځه تماشا کوي. ای په شرمونو د عمل کو شرمېږه چې شرمېدلې بس شرمې. په خوا به ښځه ګډېده او سړی به تماشې ته ناست. کم سړی به چې ښځې ته چیلم ډکوله بړواګان به ورته وي او یا بړواګانو ته به چیلم ډکولو مونږ باغی پورې خندل چې او بې غیرته ته څنګه پښتون ځان ته وي. خدای دې بے خوباسه ته بړواګانو ته چیلم ډکې. مونږ لکوالی زمانه کې به دا ډېر تعجب ګڼلې. اوس ټول ملک ګډېږي، هر سړی کنجر او ډم دی. دا مونږ ګیرو والا چې نه ګډېږو لږ دا سډیله میلم په مخ ولاړه دې نه شرمېږو که نه مونږ د ټولو نه زیات. تاسو وکړه ابل ورځ د قوم ګډه بیا د قوم د ملک د اسمبلی ممبران ګډېږي. نو چې د کوم ملک پارلیمنت کنجر وي داغه ملک انجام بچي او داغه ملک حال بچي. تاسو بنورې د ځان تماشې کوئ. نو عرض مې داو چې روجا په دې ملک کې هم غریبو ته راغلی ده، سرمایدار روجې نه نیسي. پیغمبر فرمایلی دی الاسلام بدأ غریبا وسيعود كما بدأ فتوبى للغرباء. اسلام په ابتدا کې یو ناشنا شیو چانه پیژندو او زر دې چې بیا به ناشنا شي څوک به نه پیژني. فتوبى للغرباء خوشحالي دی وی د غریبانو خلقو د پاره. خو زه د پاکستان غریبانم چې د په دې حدیث لاندې نه غنم. پاکستان غریبان دي خدای په خړ سیلاب یوړي. څومره ډمټوب او کنجرتوب چې نن د غریب په دماغ کې دی دومره د سرمایدارو نه دی. تاسو ورشئ کابل ته مازیګر ټیم کې وګورئ کل هم په کې دا د غریبان او سټمار او د شاخه تاخه زامن دا به ګورئ د ورځې به پالشونه کوي د ورځې به مزدوري کوي او مازیګر کې به سینما کې ګورئ. نو عرض مې دا عزیزان چې دا قوم د قوم زما په دې سترګو کې کیږي چې صافت لاندې برازي. اوس په دې به خدای عالمي چې صافت به په نازلې. بار تقدیر روجا الله فرض کړی دی د پاره دا چې دنیا ته وخی بیا خاص کر ملائکو ته وخی چې تاسو وګورئ دا تاسو ویلیو چې بنی آدم ما پیدا کوا دوی به څه چل کوي پردی ویني به تویي پردی کورونه به وراني. مونږ ډیر یو ستا عبادت ته پاره او وګورئ زما په بندگانو زما امتحان دی. سار نه تر ماخامه پورې 14 غنټې ما د پاره لوګه او تند تیرې کنه تیرې. نو ستاسو پر روجه باندې با الله د ټول کائنات په ملائکو کې فخر کوي په تاسو به فخر کوي. حدیث کې راځي چې د قیامت پر ورځ جنت ته چې خلق نه نوځي
یو دروازه ده د هغې ریان نامه ده. ریان دروازه به خاص کر روجدارو ته آواز کوي چې تاسو زما په دې لار جنت ته ننوځئ. نو زما عزیزانو په دې نعمتونو کې چې دا د شپې تاسو خوړلي او دومره وخورئ چې بیا بل ماښام لمو مړه نه کېږي. ملایان د شپې وګورئ د دې پیوالاو په دوکانونو باندې لوخي ورته پریخي چې ملایي که نه دا غوړې خورواګانې خوار نه خوار او غریب نه غریب سړی تم الله تعالی پښمنی کې پراټې نصیب کړي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر په جنگ کې د روزي میاشت وا او د اړ په شکال ورځي وي. صحابه روزیم نیولې وي او جنگ هم کول او داسې روزي نیولې وا چې ماخام نور څه د خوراک نو یو قجوره 2 کسو باندې نیمه کړې وا. نیمه تاو خوړه او نیمه ماو خوړه. په دې مروجم نیولې او سباله د بدر په میدان کې جنگ هم کوله. تاسو بس کوئ. رحمان بابا وی پعوز دی کم طاعت دے ورته کړی. پعوز دی کم طاعت دے ورته کړی. دا نعمت چې په هر شام او هر سحر خوري. سحر او ماښام چې کم نعمتونه ته خوري د دې بدل کې دي کړي څه دي؟ بدلوي په دنیا دین او ایمان ولې نه پويږي په خپل سود او په زیان ولې. بدلوي په دنیا دین او ایمان ولې نه پويږي په خپل سود او په زیان ولې. خدای درکړه ده د هرې چارې توان دی نو ته په هسې ډېر لوی توان کې د ځان بولې ناتوان ولې. کم توان او طاقت ته چې الله تعالی تا ته نه درکړي بیا ځان ناتوانه ولې بولې. ځان کمزوره ولې بولې. نو زما عزیزانو د رمضان شریف په میاشت کې هر عبادت اسمان سره خبرې کوي. علما لیکي چې رمضان د هغه کاڼي نوم دی چې کوم کاڼی د چیلی د سر عمره دی او د جهنم په دې سر پروت دی. سمندر په کال کې یو ځل په داسې موج کې راشي چې د دې اراده دای چې دا ټوله دنیا سیلاب کړي. نو الله دا رمضان کانه ور مخامخ کی چې ور مخامخ کی یو چس ناری کی او دا رمضان کانه ټول سمندر اوچ کی. نو پدې میاشت رمضان نامه الله دې د پاره یې خدا چې پدې یو میاشتو کې دې څومره ګناه کړی الله د دې میاشت په برکت ټوله ختم کړي. نو عزیزانو عرض می داو چې دې میاشت لا ملا او تړای ختمونه پکې وکي
امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به د رمضان په میاشت کې یو شپې ته ختمونه کول، یو شپې ته یو ختم به په تراوو کې کولو، یو سپاره به ویل، او یو ثابت ختم به د شپې کولو، او یو ثابت ختم به د ورځې کولو. سار نه به تر ماښامه پورې یو قرآن ختم، بیا به تراویح چې وکړي بیا به شروع شو، نو تر سحر بانګه پورې به بل ختم وکړو. 40 کاله د ماسخوتن په اودس د سحر مونځ کړي، 40 کاله. مونږ یو ختم هم نشو کول. هغه جمعات لټو چې چرته امریکنه انجن امام ولاړی او ګړسته وباسي، یو ختم نشو. عزیزانو ما 40 کاله ختمونه کړی، د یو شپې ختم ما کړی دی. 8 بجې ماسخوتن امنیت وتړلو. زمونږ یو استاد او خدای دې غریق رحمت کی هغه پسې، او د شپې چې 3:30 بجې شوې نو ورپسې ولاړو، چې 3:30 بجې شوې نو ودوحا ته ورسول. پاو کم دیر سپاره په یو رکعت کې وې، ا باقی پاوې په نورو رکعاتونو کې وې. نو عزیزانو عرض داو چې په دغه ورځو کې د قرآن ختم یو په تراوو کې ډېر ضروری دی. امام حنبل رحمت الله علیه خدای په خوب کې ولیدو، نو تپوس ته وکړو چې یا الله ته په څه شي ډېر خوشالېږي، ته په څه خوشالېږي؟ لکه اوس ما نه ته تپوس وکړي چې ملا صاحب ته په څه خوشالېږي؟ مولیانو طبیعت خو درته معلوم دی چې دوی په څه ډېر خوشالېږي، کنه جی؟ نو داسې هر سړی د خپل شان مناسب په څه نه څه خو خوشحالي، خو بیا په دې نقدو که خیالو کې هر سړی خوشحالي. نقد زمونږ بیړه تباہ کړه، زمونږ کورونه وران کړه، عمر له زمونږ کور جهنم کړو، عمر له د نقدو د پاره مونږ په اس ګناه سرپه نه ده کړې، په اس ګناه د نقدو د پاره وګوره په دې ملک کې ګرځا. کم سړی چې پردی خویندې او پردی میندې او پردی لونه بل ته سپلای کوي د نقدو د پاره، دا خو عام شی دی. تاسو راشه وګورئ نن د ملک د هوټلو ډک دی، ټول ملک هوټل شو. په دې هوټلو کې وګوره الکان سپلای کی د نقدو لپاره. هیروین چې د انسانیت دشمن شه ده هغه سپلای کیږي د نقدو د پاره. نو نن زمون عمر لکور چې دغه جهنم شو، د جنت تمه مکوای ماما، جنتونه نشته. زه چې په کومه زمانہ کې اوسېږم نو ماته د ځان نواله تر خپنه شي تاسو پوره جنت منت نخکار. ایو لیوانه ما تراغله ویلا بیدیگر مولا تی مالاو تبر ور سره
تبر د صادر نروي سوال دا تبر ګوري په دې بدی کې مکه کدی د جنت نوم واغست په دې تبر بدی کې مکه زه یې د ما بیړای هر کښه چپتا ولې ونه دي رښتیا مې ونه وي ویل په دې تبر مې ټول جنتونه مات کړ جنت نشتا او نه خلکو ته د جنت تقریر وکي او په دوزخ کې مې خصي خواله دي اور مې تازه کړي دي خلق را تیاروا چې راځي نو ماما جنتونه نشته تاسو په ایمان وای دي ځان ته وګورئ مونږ د انسانيت دشمنان مونږ یو محتاج چې وی محتاج او تا ته ودرې دي محتاج دی او تا ته ودرې او تا داغه د احتیاج د لری کولو د وس مطابق کوشش ونکړو ته به جنت ته ځې روزه نیسه نو داسې به خر تم زخلا او تړم ټوله ورځ به ګیا نه خوري تپوس بکې چې روزي میاشت رااله اسنه چې څوک ماخامه به ترکارې یا ماخامه به رو جماعتي وډکی کپ محله او په کلی کې یو کور به روټای او به رو جماعتي پاتې شو الله به پیدا ټول کله جهنم ته بوزي دا ټول کله زه په زندګۍ کې ودونو مدونو ته نه ځم کله پلار واده میم نه ورځم وجه صدا وجه دادا چې یو ځل پېښ شوی او ما یو ځل دا سه لین لګېدلې ده دروټه نو یو سر ته مونږه ناستیو لګ دا سه دا غړ غړ مليان ناست او لاندې سر ته غریبان ناست نو ما چې یو وړایو چته کا او دویمه ته ملاس کولو چې د درستخان ته مې رستو کته نو هغه نور خلکو ته تشي وريږي پرتی وي او زمونږ د سایډ باندې ډونګې وي او پکې ترکارای او فلان لاس میونی ولی جی نور سره وړو مال نه باروټه ختم شو چې باروت او واده والا ته مې وی چې تاسو خوږي سونه خورم الله دې دغه قرآن کچې دا تپکې اوسې ستا خدای بیخ بنیاد دغه پلار او نیکو بس چا کم خوار او غریب او ناس ته په یو درستخان غي ته د تشوري خېوي او چې دا غړ غړ ناس ته دي ته د ډونګو کې چرګانی تا خدای تباہ او برباد هغه ورځ دا نن ورځ د خار کې خنزیر وسیږي چې په مخ راشي مخ را نه واړي په 50 کال کې ما دا کار کړو بیا مې وی چې روړ او رکاوای او د ماخام تازان لسرکړي چرګانی خېدي او په مالت کې د چا خټ کېدلې پیتیم نشته او نیولې د روزه ده په خدای بټې پر خرڅې چې مار پچې نیولې وې د خلیل تر کا بيدا کا بهتر دا د خلیل تر کا بيدا کا بهتر دا چې څوک جوړ کاندي ویران حرم د زړه هغه د ابراهيم عليه السلام په مکه کې جوړه کړې کعبه چې دا داغه نه د انسان پزړه کې چې کومه کعبه ده داتې چتا هغه کعبه چې ورانه کې نو الله په دومره نه خپکی ګنتی او بلچی راواله او مکه ته ورشو کعبه ټوله ورانه داغه دومره ګناه نه ده لکه د چا زړه دي چې بے ګناه هزار کړو دومره ګناه نن مون قدم بیرته موزران یو ظالمان یو قدم
دل ازاری خب ګورو چې زما د حرکت نه دې سړی ته دا تکلیف رسي نو په خپل لګ د زارو ګوټ تیر کا کنه بل ته تکلیف مره سوک ناظمانو عزیزانو مونږ لړمان او ماران دا چې ډنګ چاله نه ورکو ټک نه ورکو نو سپیخ نه دی را باندې چې پیخ شي په لړم نو تماشا کوا چې 200 کال دی ورته چوریان یا چولی کنا نو مم چې په لړم پیښ شي والله چې ټک دل در نو تاسو مونږ لړمان دا چې لګ ډیر خی وسب نه رسي نو روجه سرا سرا دی سيزونو تم سوچ کوي دی تم فکر کوي پټ پټ پتا لگاوا پالاکاو گاوند کې چې اسنه چې څوک چرتا بیرو جماعتي پاتې نه پټ پټ پتا لګا کینی دغه روجبا بیا تا د پاره زولنی وی او تبه جهنم ته روان کړي نو الله دې توفیق درکړي مونږ نمخ کې چې کوم مسلمانان تیر شوي دي په خدای قسم چې د خپل خلینه به وېستاو بل به ورکړه خپل به نهرش پته رکړاو بل به ورکړه نهر اوس مونږ تاسو په ایمان وای زبردست وکم چې زه نهرش پته رکم زه تعالی درکم نو خو زه فراډ او دوکایم کنه زما جون ټوله دوکا ده زما د اسلام دا نوم غستل چې دی دا ټوله دوکا اوس به نظیر هم چغي وای چې د ملک به اسلامي مملکت جوړوم لکه خدای او قران ته وګوره په آرام کې نه بس خلق راوسته کې نولې باچې دا کوي د اسلام نوم څلاره او دا دومره بهوده قوم دی چې به نظری په اسلام لفظ غستو باندې دي او سبل اورځي د دې په جلسه کې چغي والے کې دې صاحبہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی دا د دې په جلسه کې چغي والے کې تا تقریر خو به تاسو لیدلې چې څه ویو څه کولو سهالو د قوم ورته څه کول نو اسلام زمونږ چې ده دا بالکل دغه حدیث مصداق ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د اخر زمانه اسلام چې د دار چا په خپل کې بیوي د مړای نه بخکته نه نو زمونږ اسلام صرف په خپل کې ده د مړای نه بخکته نه نو د خله اسلام باندې با نه جنت ملاويږي او نه به خدای ملاويږي او نه به رسول ملاوي دخله په اسلام به صبر کی پاغه اسلام به ارس ملاویږي چا پزړه کی وی او زړونو نه زمونږه اسلام وته زمونږ زړونو کې اسلام نشته دا ز په داوی سره وای او کم یو لوی نه لوی ایماندار او مسلمان او بزرګ او جنډه په ولاړه دا وای چې زما زړه کې اسلام دې ما سره دې خبرې وکړي اول ورته ځان ثابتوم چې زما اسلام په خله کې دې پړه کې نه دې او بیا په دته ثابتوم چې پلانې کار دې وګوره پلانې کار دې دانه نه چې په ځان جنډې ودرولې دي او خلق ته نګیر چاپیری او لاسونه صفای د دوی ټول خوراک پلیت او مردار او حرام د جوارای پیسې په شکرانو کې دوی ته پیش کیږي د شرابو پیسې په شکرانو کې دوی ته پیش کیږي د هیروین پیسو زکات په شکرانه کې دوی ته پیش کیږي نو مونږ ټول مردار خواري
مسله خدا ده چې د چا خېټه کې یو نوړای د حرام او پرتې داغه سلويخ پر زمونځ نه کیږي یو نوړای او چې د چا ټوله خېټه د حرام وډکې نو منځونه ماما نشته هغه د لیونی کار دی په دې تبر بدی کې مکم کا بیا دې د جنت نو مغسته نو دا غلیونی خبره مې په دې اړه لیکلې او دا شعر مې وې چې د خدای په لوی کرم بکیږي په عقل ګرانه د زما د آشنا مینا کله خدای مهرباني وي خو صد بیړه بم پار شي او که په عقل وي او په قانون وي نو قانون په ذات کې مونږ یو قانون به مونږ جنت لو ته نه پری په دې روزه کې خله قابو کوي څنګه روزه چې په خوراک سکاک ماتيږي دا سه روزه چې د بل د پاره کوې کني او د بل شیطانت کې او بل پسې بد وې په دې روزه ماتي زما په دې خبرو پوهیږي د باز ائمه او دا مذهب ده چې د چا غیبت چې وکي په دې روزه ماتي نو غیبتونو نه ځان ساته امام حنبل خدای ته وی ته په څه خوشاليږي یا الله نو الله ورته چې حنبلا زما د خوشاله لوی شی چې د تلاوت القرآن دی څوک چې قرآن ډیر لولي زه په ډیر خوشاله په دې روزه کې چې اوسګار یې ټول ورځ قرآن لولای الله دې توفیق درکړي باقی روزه په سماتيږي او په سنماتيږي یو لوی خبره ده چاغه دنیا په مصیبت گرفتار ده او بل دا چې د روزه دا بازي مسلې ګوره ار مولا پويګم نه ارچانه تپوس مکوي د لپاره خاص خلقي او تپوس به د خاص خلقو نه کوي د علماء دیوبند دا فتوا ده او مولانا شبیر په دې کې مستقله رساله لیکلې ده چې پروژه کې سړی ستنو وای نو روزه په نه ماتي ستنوال په مټ کې یا په پتون کې په دې روزه نه ماتي روزه په هر غشي ماتيږي چې هغه جوف د دماغ او جوف د خېټې ته معده ته رسی په غیر روزه ماتيږي چې کوم هغه مستقر د جوف ته کوم شی نه رسی پاغه روزه نه ماتيږي د انجکشن دوايي په وخه کې سرایت کوي او جوف د معده تم نه رسی او جوف د دماغ تم نه رسی تاسو خیال را نو انجکشن والو باندې روزه نه ماتيږي دنیا مليان به درته وای دارو پکې ته نه لاړ نو څنګه روزه ماته نشته وای نشته او کډېره تنګولې دې مړې نه ونی سي او په ولکه وګورځو وای مولا سے پکې نشته پارام کې بنیادی خبره ما تاسو ته عرض کړه چې په هیڅ انجکشن روزه نه ماتي دا تحقیق چې علماء دیوبند کولو او دا فتوا ورکوله نو د دنیا ډاکټرانو او ماهرین را جمع کړي او دا ریسرچ وکړو چې د ستنې دارو کم زیاته زی نو هغه تحقیق نه بعد بیا فتوا ورکړه چې اوس په دې روزه نه ماتي د دیوبند علماو چرې جوګت نه دی ویشته کته وای چې ستنې دارو دنه نه لاړ نو په روزه کې چې سړی ولامبي نو د ویختو دی بیخ کې سورې ده کنه ده ها د بدن دی ویختو بیخ کې سوري دي نو په دې سورو کې چې وبدن نه بدن تلاړي شیم په کار داده چې روزه ماته شي سترګو کې دارو اچولو باندې روزه نه ماتي غوږ کې دارو اچولو باندې روزه ماتيږي ځکه د غوږ کنیکشن چې دی هغه د جوف د دماغ سره دی د سترګو کنیکشن ور سره نشته استنجا چې کوي د لوی او د اسماتي زې چې وینځي نو ډېر بکولاو نه کینی
کلان دی نه وبدن نه لاړې نو داغه تعلقم جوف د معده سره بیان پر او جماعتي خیال امرا باز سعودي غوندي سړی کنا بس خو لګیای نو دی وجنا دا داود څو باتای چی دا اگر باتای د ورځې بازي دکانداران ځان ته لګي کوي د دې دا لګي چې سپېګمو کې لاړ شي په دې مرو جماعتي زکه چې د سپېګمو کې دارو اچولو سرم روزه ماتيږي د دې تعلقم جوف د دماغ سره دی سپېلنی لګي کول ځان ته هغه لګي چلار شي او تاسو بداوي چې دا خزي چې پخلې کوي او شنه لرګي وي او پوکی ور کوي او لګي پکو پوزا کې نه نوځي کنه کټوای پخې یا روټای پخې قربان د شریعت نش خزه معاف کړی دي چې که خزه روټای پخې روټای یا کټوای پخې او داغه پس پیګمو کې لګي نه نواته نو روجه په نه ماتيږي زکه هغه عذر دی یا د بازي خزه میړه چې دی د کلنکار بچي مالګه کم ادا او مالګه زیات ادا او مرچکه د سي دی او پلانې دی او د بازي سړې بار ګیدړي کور کې خزو لزمري خیر اوس ټول سړی ګیدړان دي کخه اوس خزې زمري لاړې د ممه بڼای کړی اوس خزې بداسه سوري ګرځي لکاس په هغه زمانے لاړې وای وہ دن گئے جو خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے چې خزو بستاو کم منلو هغه زمانے لاړې کلو کې غرونو کې باز سړیا ناړي دې مالګه کم زیاته باندې جګړه کوي اسلام دا اجازه تم کړې ده چې د ماخامي پټیم کې رو کټوای پخې خزا ناغه تلک سکلم په جبر وادي خو بیا به زر تو کی چې مالګه ته کم زیاته نشي سکلم ورته راوړي تاسو خیال نو تکلیف مالا یطاق په اسلام کې نشتا کم شی چې ستا د وس نه بار دی هغه اسلام پتا ضروری کړي نه دی یو سړی د داسي بیمار شو 104 105 106 ټمپریچر دی او هغه ډاون کیږي نه به د دوايانو نه اوس مليان ورته وی چې نه ترغه بروجه نه ماته چې ترسوس مکه او اسمان پیژني نو په ایمان وای چې د ازمکه او اسمان پیژندل پریدي نو دی به مړی ک ژوندې وي خو مړ به کنه چې ازمکه او اسمان پیژني ترغه روجه ماته نه ایماندار او نیک ډاکټر چې خپل روجدار وي او هغه درته وي چې بچیا کا روجه دې ماته نکړه نو نور خرابېږي نو داغه په وینا به ټیک روجه ماته کې چې جوړ شي روجه نه پس به دا روجه بیا ونیسي تاسو خیال نه چې زمکه عثمان پیجنې او زمکه عثمان فرق کولای شي نو روجه به نه خوري دام زمونږه د بے علمۍ خبرې دي عزیزانو دې ته بم لک سوچ کوای کم شي چې ستا د وښ نه باري ستا په زړه خدای پوي دی چې د روجه متعلق واوري حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ یو ورځ مونږ نه پاتې چې مونږ نه سار جمع نه پاتې شونو ټول ورځ په جړه تیر کړ چې سار جمع را نه قضا شو نو الله ملائکو ته حکم وکړو چې معاویه ته یو په 15 زیات ثواب ولیکي د په جمع پسې و جړل بل سباله شیطان د خپل نو خذول چې پاسه د جمع وخت سو کې ولزه شیطانم ول پرون چرته وی پرون ماوی چې ثواب در نه لار شي خدای درته 15 درجه زیات ولیکلو نو پاسه چې نه درته زیات ولیکلو نو خدای دار جمع ته قضا شو او ثواب یو په 15 ورکو نو خدای ستاسو زړه ته ګوري ظاهري عمل ته نه د رحمان د زړه د حال خپل یار ورته وی چې نمره لیوانه نه چې دا تمره ته چغي وهه هغه ورته د رحمان د زړه د حال خدای خبر دی چې پزړه کې د یار د غم څه دي ستا پړه کې چې د خدای د وجه څه شي کنه او خدای د پاره د کوم مینه قسم په خدای چې ټوله روزه وخوري کنه بم خدای اجر درکړي خو چې درد دې پړه کې واخر دعوانا
ان الحمدلله.